إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم سورة آل عمران شروع دا یودیرا پاکا و شریفا خاندان اور لوی اوچت خاندان آل عمران دے نو پدی وجبان دی ان کی دی صورت یو غټه حصہ پدی لگی دلی دا نو پدی وجبانی دی صورت تنو کی خودش سورہ آل عمران یعنی آغا صورت ہو کہ دی اچھت کورنی ذکر کراغلے او دا صورت مدنی دی نمانا دا سنچ سورہ بقرہ مدنی وا نو سورہ آل عمران ام مدنی دی دی کی ددی نخی داسی دی چی دیتا اگوری نو مضمون پر لحاظ سر یو بل سر نزدی روان دی او سنگ چی پاگئی کی دی شریعت احکام ذکر کے دل نو دارنگ دل تو اوم ذکر کی او دا 200 آیاتون مانی مشتمل صورت تے او دا بالکل اتفاقی خبر را چی طول قرآ دیوانی متفق دی دا 200 آیاتون مشتمل ہے دا دی صورت دا سر چی والی صدر صورت چی ستوائی صدپاسا اتیاو آیاتون پسی یعنی 83 آیاتون ہوا آیا یا نیپم و سمانین ہوا آیا دونا آیاتون دا ابتدائی آیاتون دا وفد نجران سر چکم دے مکالمہ دا خبری اتری دی سوالون جوابون دی داغیر اعتراضون جوابون دی دا وفد نجران چی ہو نو دا راغلے ہو دا ہجرت و دویم کالبان دا دی وجنا دا لوی حصہ دا دی تعلق دا دویم سن ہجری سر دے او دی دا رستی حصہ چی دا ورپسی بلکہ پری منز بینز کی وہ امراشی چی دی تعلق دا دریم سن ہجری سر دی ذکر چی دا لویا حصہ علتم نازل شوا او یو لویا حصہ دلتقوم نازل دویم کال کی هم نازل شوه دے
او په دریم کال کې نازل شوی دی. نو زمانه د نزول دا ده چې دا عام طور سره زمانه د وفود نه وه او په دغه وخت کې وفد راغلی او دا تقریبا شپېتو کسانو باندې مشتمل د دوی اشراف دا وفد د نجران دا اصل پرنګیان دي د دې اشراف هم پکې شامل دي د دوی چې کوم مولیان او علما دي هغه پکې هم شامل دي د دې چې کوم زهاد دي هغه پکې هم شامل دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام دربار ته راغلل کېناستو د عیسی علیه السلام بارکې باس نو دوی به کله ویل عیسی خدای دی کله ویل د خدای زوی دی مختلف قسم ته خبرې ویل او ویل چې په تورات کې داسې الفاظ راغلي چې د ابن لفظ راغلی د اب لفظ راغلی تورات او خود په قرآن مجید کې ویل موږ ته داسې نښې بریښي چې دا د الله تعالی حصه ده او د الله تعالی د بچو په حیثیت باندې نو دا سره پاسه د اتیاو آیاتونو پورې دا د دې وخت د نجران سره بحث مباحثه او دا به مسلسل دقسې انشاءالله روانه کېدای شي دا په 2 سبقونو کې دغه ځای ته ورسي ځکه وایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله واقف دې په معنا دي حروف باندې بدا خبر خلاص بدی الف لام باندې په سوره بقره کې تاسو ما پوره تفصیل کړو کړه نه یې نه خلوی خبرې می دوه کړې وي چې یو دا چیلنج دی کفار او مشرکان او منکرین د قرآن ته چې څوک وایي دا قرآن د رضا نه ساز کړی پیغمبر خدا یادوي نو الف لام میم د دې حروفو نه ساز کتاب دی راشئ تاسو هم ساز او دریم دا چې دا اسلوب دې دپاره بدل شو اسلوب طریقې ته چې د عربو په کلام کې الف لام میم الف لام را داسې الفاظ نه استعمالېږي دا د دې لپاره الله ورته بدل کو چې بې اختیاره قریشیان د قرآن نه اورېدونکي بې اختیاره قرآن واوري بې اختیاره قرآن نه دي دا دوه خبرې هلته ما کړې الله چې دی لا اله نشته معبود برحق الا هو مگر دا یو الله الحي همیشه ژوندی دی دائم الحیات دی القیوم مدبر د تمام مخلوقات نو مخکې موږ دا خبره کړې وه چې الله اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال او دام موږ ویلیو چې دا لفظ د الله علم لذات الواجب الوجود علم دی لذات واجب الوجود دپاره او لا اله الا هو
دا دعوی توحید دا چې نشته معبود سوا دنا او د حی الحی پرون انا برز ما معنا کړی وا چې حی اصل کې سو بیا سم احساس او د الحی آغا ذات توائی چې دائم البقاوی او آغا مسبوق بالعدم نی مخکې نه پې پناه نی چې نو بیا پیدا شي نه او قیوم صیغه د مبالغې ده یعنی معنا د قائم دی نو دے قیوم دے د مخلوقاتو معنا مدبر دے د شؤونو او د کارونو د مخلوق محافظ دے د مخلوق او دا خبرم ما تاسو ته کړې وه چې د اسم اعظم احتمال په دې دوه ځایونو کې شته یو سورې بقره کې الحي القيوم او یو سورې ال عمران کې الحي القيوم او اسم اعظم دا الله هغه نوم ته وایي چې د هغې په وجه څوک دا اللہ نه غواړي نو الله یې ورکوي جایز سوال څوک کوي الله تعالی یې ورکوي نزل عليك الكتاب بالحق نازل کړی دی الله کتاب لرا په حق باندې د کتاب نه مراد قرآن مجید دی بالحق معنا پیوست د حق سره لکه اس کل ما فيه حق وصدق لا باطل فيه بأي وجه من الوجوه هغه کلام چې پای کې حق او صداقت وي نه پاگئی که د باطل امیزش او گډون چرته نشي راتلی مصدقا لما بین یدی دا کتاب دا قرآن تصدیق کون کے لئے لما دا کتابونو کم چې قرآن نه مخکې نازل شوي بین یدیه ما حدثا په مخکې تاریخ کې نازل شوي او انزل التوراة والانجیل او نازل کړی دی الله تورات شریف او دارنګې نازل کړی الله انجیل شریف دا دوه غټ غټ کتابونه تورات موسی علیہ السلام او انجیل عیسی علیہ السلام باندې نازل شي من قبل مخکې د قرآن نا هدى للناس دا رهنما کتابونه لارښوونکي کی کتابونه خلکو د هدا معنا مونږه الته کړې ور سورې بقرې په سر کې لغت کې راه نمودن او اصطلاح کې یا دلالة على ما يوصل إلى المطلوب لك أشاعره یا دلالة موصلة إلى المطلوب لك معتزله او انزل الفرقان نازل کرے دے اللہ تعالی فرقان لگا فرقان د فرق نه دی او داوم
د حق او د باطل په دې منځ کې فرق راوړي، د ګمراهۍ او د هدایت منځ کې فرق راوړي، د ګناه او د نیکۍ په منځ کې فرق راوړي. نو په دې وجه باندې قرآن ته فرقان ویلی شوی. بلکې مسله داسې ده چې هر آسماني کتاب ته هم فرقان ویلی شوی، ځکه هر آسماني کتاب چې کلم الله را لېږلی دی نو دې دپاره یې را لېږلی دی چې د دې په منځ کې په دې معنا باندې په دې معنا باندې معجزاتو ته فرقان ځکه چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق راوړي، نو معجزاتو ته فرقان ویلی. اوس ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، یقیناً هغه کسانو چې انکار کړی دی په آیاتونو د الله، د هغوی دپاره سخترین عذاب دی. او والله عزیز ذو انتقام، الله خاوند د بدلې اخیستو دی، یعنی الله انتقام علی. د الله تعالی طبیعت داسې نه دی چې هغه ګیني انتقام نه علي، انتقام علی دا بله خبره ده چې کله کله مهلت ورکوي. اوس دې باندې چیړو شو چې عیسی علیه السلام هم خدای دی، نو د هغې جواب راغی څنګه خدای دی؟ الله هغه ذات ته وایي چې د هغه علم محیط وي، څه چې ځمکو کې دي او څه چې اسمانونو کې دي ټول هغه ته معلوم. اما عیسی داسې نه دی، ان الله لا یخفى علیه شیء، یقینا الله پټ نه دی په دې الله باندې یو څیز په ځمکو کې او نه په اسمانونو کې. او وهو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. دا الله رب العزت داغي یو بل جواب دی چې تاسو عیسی ته خدای وایي، نو خدای خو هغه ذات ته وایي چې دې مخلوقاتو ته داغي د مور پر رحم کې، داغي د مور په خېټه کې تصویرونه ورکوي. نو عیسی علیه السلام خو ځان لا د خپل مور په خېټه کې الله تعالی هغه له یو صورت ورکړی دی او شکل شباهت یې ورکړی دی. نو څنګه خدای ساز والذي يصوركم، الله هغه ذات دی چې شکلونه درکوي تاسو ته فی الارحام په میا په رحمونو د میاندو ستاسو کې، کیف یشاء څنګه چې د الله خوښه شي. لا اله الا هو، نشته معبود سوا د ده نه،
अल अजीज़ो ज़ोरवर दे, अल हकीम हिकमत वाला दे। दा हर यौ लफ्ज़ दामा मखकी वेली दी। अल अजीज़ माना सरा, अल हकीम माना सरा। उस दावी दा एतराज़ इंजील के अब लफ्ज़ रागले रे और द इंजील के द इबन लफ्ज़ रागले रे। नो दा उबुवत और बुनुवत चे रचा पर मेंस की दा ज़ुई नहीं नसी अलता दा ईसा अलैहिस्सलाम ज़बानी अब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बानी इबन टिकी रागली दी। लागी वो जवाब मिला उस अब अगर जवाब दा कि हर किताब के अल्लाह आसमानी नाजिल करे रे नुदागी दो किस्म यो तो मुहकमात वाई और यो तो मुतशाबिह। द मुहकमात माना दादा चे मानाई यवदा और मानाई पडागड़ा और मानाई अरसू हुई और दा असल द किताब उमदा का मुहकमात थी। और नूर हिस्से दी मुतशाबिह दी दागी माना यवनी और ना दागी माना पूरा मालूम है। नुदा पर तौरात शरीफ की कदे इबन और अब लफ्ज़ रागले दे नुदा द मुतशाबिहातों ने दी। दी वजना दा एतराज़ तासो गलत हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब अल्लाह का ज़ात है कि नाज़िल करे पताबानी किताब पैगंबरा मिन्हु आयातुन मुहकमातुन ज़नीद देना आगा आयातुना मुहकम दी कि वाज़िहुद दलालत ती बख्फल अमाना के और हुन्न उम्मुल किताब दार को दादी किताब असल और नचौन और मगज दे कि बाकी तमाम मुतशाबिहात और रुजू बदी तकीगी और द मुतशाबे आगा माना बाली चे द मुहकमात और सर जिद और मुकाबिल नहीं वो खरो मुतशाबिहात और नूर आयातुन दी चे आगा मुतशाबे ही दे देना और द मुतशाबे माना दारे चे मुबहम दी आगा माना द मुतशाबे ने चे बाज़ बाज़ो प्रशांति दी उस दा अल्लाह शान का ऊपर लकदा बीदा खबर करे वा जो खुद इस्तासु पे किताब के वो रूह मिनहुम रागले वो रूह दा ईसा दा अल्लाह ताला रूह नु अलता दे मिन लफ्ज़ रागले मिन बराई तबईज़ रागले अल-आज़ु बिल्लाह ईसा दा हिस्सा इनके जवाब जो उस आसमानी किताब के दादवाड़ा किस्म आयातून राजी खुज़ाइगीन और बातिल परस कम खल को बीदीनई तरफ था फिस्को कुजूर तरफ था कुफ्र शिरक तरफ था मैलानी
ناغا دا اللہ دا آسمانی کتابونو پا آغا حصو پسی چکے میں متشابہ اور دے پسی ولی ورپسی کی دا دیر پارا چه دا خپل طبیعت تاویلون و ترجمه و تفسیرون ایتیو کی خپل طبیعت او پا خپل طبیعت سره دا روان او دارنگی دید پارا چه مومنان عام مسلمانان ففتنہ کے واجه فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ آرچی اگا کسان دی چی پڑونو دائی کے کگلیچ دے زیغ میلان توائی لحق نمائی شوی باطل تا وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ تابی کی گی دا اگا حصو دا قرآن او دا اسمانی کتاب چی متشابہ ہوئی دا دینا ولی ابتغاء الفتنتی دا پارا دا لٹولو طلبولو دا فتنو یعنی خلقو دا گمراہ کولو او دارنگی وابتغاء تاویلہ او دارنگی دا پارا دا طلبولو دا آغا تاویل او ترجمه چی کم دا رزم زاج سر مطابق دا حالانکہ دا متشابہ علم اللہ مخلوق لندے دا یو اختلافی مسئلہ منگا مخی کڑے ہوا چید متشابہ مانا سوا دا اللہ نے چالا نورزی کنا والراسخون فی العلم یقولون آمنا باللہ امنگوے لوالتا نو دوار آئی دی وما يعلم تاویلہ الا اللہ سوک چی وی سوا دا اللہ نبل سکل کوئی گی نو پا الا اللہ بانی اگی وقت او وی چی سوا دا اللہ نا علاوہ دا اللہ نا دا متشابہاتو پا مطلب و معنی بانی سکل کوئی او دا بیازان جملہ مستانفہ دا والراسخون فی العلم یقولون آمنا باللہ کلک خلق پا علم کی اگیوائی منگ ایمان روڑے دے پدے کتاب دا اللہ بانی کلن حاریو دا دے محکمو دا متشابینا من عند ربنا دا زمان دا رب دا طرف دے کہ متشابہ دے نو زمان دا رب دا طرف دے او کہ محکم دے نو زمان دا رب دا طرف نہ دے زمان پہاریو بانی ایمان دے پہاریو بانی زمان دا ایمان دے او بعض علماء ویچی وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم تو متشابہ پا مانا باندی اس سوک نپوئی گی مگر اللہ کلک خلق پا علم او عبداللہ زیر عباس بفرمائل چی زوم دینے او ما تاثر مولانا سنگی خبرم کری وکا ایر دننی ناگی پدک زیبانی بیا وقف فی العلم باندی او دا دون واضح خبری دی او داگی باوجود بعض خلق پڑی کہ چھمے گوئے کئی وما یذکر الا اولو الالباب فنو نصیحت نقبلوی مگر خواندان دا خالص عقلون الباب دا لب جمع لب دا مغز توائی لگا تاسو چڑغوزے مات کئی پلے مات کئی بادام مات کئی او ایک دن کما چکئی دا مائی تلوک نو اگر خالص ہی کرنا باگی مانی اس شے نہیں لگی دلے
دغسې خاوندان د خالصو عقلونو چې دي هغه په دې پوهېږي. بیا الله رب العزت خپلو بندګانو ته دعا کوي چې ځان درنه غاویره نشي، دوکه نه شي چې زه خو بس په درسته لارې یم او برابره لار باندې یم، خو څوک څه کوي نو هغه کوي. نو الله فرمایي ربنا لا تزغ قلوبنا، داسې دعا به کوئ اے زمونږ ربه مه کږوئ زمونږ ړونو لره بعد اذ هدیتنا، پس د هغې نه چې تا مونږ ته ښوونه کړې ده، وهب لنا من لدنک رحمه، او وبخې مونږ ته د خپل طرف نه مهرباني، انک انت الوهاب، یقینا تو بے اندازې مهربان یې. وهاب مبالغه ده په واهب، واهب معنی بخون کې او وهاب معنی ډېر بخون کې. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، اے زمونږ ربه یقینا ترا جمع کوونکې ټولو خلکو لرا د پاره د ورځې د قیامت یا په ورځ د قیامت کې، داسې ورځ د قیامت لا ریب فیه چې نشته دی شک په راتلو د دې ورځ کې. ان الله لا یخلف المیعاد، او یقینا الله رب العزت خلاف نه کوي د خپل وعدې، چې کوم وعده وکړي اثر ته رسوي. دا دلته کې فی کتاب اللہ المحکم والمتشابہ، دا اللہ آسمانی کتاب کے محکمات میں و متشابہات میں. فالمحکم یجب الایمان به، محکم دے تو چې پاگے معنی ایمان لازم دے، والعمل بمقتضاه، او داغی پا مقتضا بانی با عملم کے. متشابہ یجب الایمان به، متشابہ دارے چې پاگے بانی با ایمان لازمی، ویفوض امر تاویلہ الاللہ، داغی ترجمہ با اللہ تسپارے. او ما مخکب اوی القرآن چې آمنا به کل من عند ربنا. اهل الزیغ الذین یتبعون ما تشابه هجرانهم، کم خلق چې د قرآن په متشابهات پسې لازم دی چې داږي سره سره سوشل بایکاټ وکړي، والاعراض عنهم لانهم مبتدعة واهل اهواء، اگر عابدتیان دی او دا د خپلو خواهشاتو تابعدار دی. او استجابت الدعاء بطلب النجات عند ظهور الزیغ، چې کله باطل پرستی په دنیا کې ډېره شي نو الله خپلو بندګانو ته دعا کوي، فتنې او ضلالت لارې وویني نو ته به الله تعالی ته دعا کوي. او دې سره سره چې قیامت واقعي راتلونکی دی، د الله دربار کې حاضري یقینا را روانه ده. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيء واولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. یقیناً آغا کسانو چی کفر کرے
लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम दफा बन की दुई ने दुई मालूना और दौलतूना अजाब इल्लाही और औलादुहुम न दी बच्चान मिन अल्लाह मिन अजाब इल्लाही शै मैं अजाब दा अल्लाह ना शय बर दुई ने दगने की और इन लजीन कफरू में साक दलता मुफस्सिरीन हो वक्त नजरान दे यहूद द मदीनी दी मुशरिकान मक्का दी और मुनाफिकान दी परिमेंस की दी पखफलो बचो नाजीगी पखफलो मालून और दौलतून नाजीगी न बवर्ता दगा माल सफेदा वर्की और न बवर्ता दगा बच्ची सफेदा वर्की वो उलाइका हुम वक़ूदुन नार दा कसान खशाक द ओर दे द ओर डिकी दी दा वक़ूद मा तवक़्क़दु बिहिन नार वक़ूद से तवैचे ओर पे खलक बलई मिन हतबिन औ पहमिन औ हजरिन औ गाजिन ब्या बराबर खबर दा कि लड़गीवी कस्कारवी ककानीवी और कदीसी गाज को पे नहीं करना अरबई की गेस तप अरबई की गाज हुई ठीक है दअबी आल फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम आदत यदि मौजूदा काफिरानो शान द आदत द फिरऔनियानो बांधे औदाय कसानो दे च द फिरऔनियानो न मखफी अगी सिकड़ी कज़्ज़बू बि आयातिना अगी निस्बत द दरोग करे आयातून जमंगता फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम बस उन्हीं उल द्वी लरा अल्लाह बस सबब द गुनाहून द द्वी बांधी वल्लाहु शदीदुल इक़ाब अल्लाह सख्त अज़ाब वर्क उनके सख्त अज़ाब दा दअब असल की आदत तवई अद्दअबु अल आदत नुमाना दादा चे आदत मौजूदो कुफारो बशान द आदत द फिरऔनियानो दे फ इनकार हक की बनिस्बत द दरोगो की यो उलुल अज़म पैगंबर था अव्वल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम द दी मौजूदा कुफारो तरीका दा पशान दा की कसानो दा चे दुई ने मख्ती तीर शिवी दी फिरऔनियानो सकवल कज़्ज़बू बि आयातिना निस्बत दरोगे को आयातिना मूसा अलैहिस्सलाम की कम आयातून और मौजज़े पेश करे फिरऔन और फिरऔन मरगरो दागे इनकारों को फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम बसूनी वल दी लरा अल्लाह पर सबब दा गुनाहून दी बांधे वल्लाहु शदीदुल इक़ाब अल्लाह ने सख्त अज़ाब वर्की दा दासी उशु चे करे पे बदर के गज़ाओ शुआ और तकरीबन हुआ है चे दा द्वेम सन हिजरी हुआ अबू सुफियान
یو قافله را روانه کړې وه او دا قافله چې ونو دا یې دغه نه د شام نه را روانه کړې وه او ډېر ساز و سامان پکې جبریل راغی نبي علیه السلام ته ویلې چې په عدنان اوتس باندې یو څو ملګري ځان سره برابر کا او اوزه یو دا قافله لوټ کړه نبی علیہ السلام سے 313 کسان برابر او ابو سفیان خبر شو تیز رفتار اسبانی مکې ته جواب دی چې د خپلې قافلې بچاو هغه 1000 فوج ځان سره روان د بدر په مقام باندې چې کله ابو سفیان پوه شو چې بدر لار ماته نیسي نو هغه خپله معتاده لار پرېښود او سمندر غاړې ته لاړ او سمندر په غاړه غاړه باندې مکې ته ابو جهل ته جواب وکړو چې راځه بس زه به خیر ابی باندې خلاص شوما هغه ویل نه دا چېرته کېږي موږ به ځو او د بدر په مقام باندې به اوښې حلالو او ډمې به ګډو شرابونه به څکو چې سبا نه بیا زمونږه قافلو ته څوک لار نه نیسي خلاصه دا ده چې اوږده واقعیت یې په خپل ځای راځي جنگ وشو او مسلمانان 313 اللہ کی لبرے ورکو 1000 فوجی وو او یای ته زخمیان کړو او یای ته مردار کړو او یای ته پکې کړو دا چې کله نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی نو په مدینه منوره کې د یهودو درې ډلې وې بنو قریظه بنو نذیر او بنو قینقاع نو دا بنو قینقاع چې دي نبی علیہ السلام ته وایي چې تا د داسې قوم سره وجنګېدې چې هغه جنګیان نه دي د هغې ټریننګ هغې له نه ورکړی شوی د هغې تدریب نه و شوی او که ته زمونږ د یهودو سره په جګړه شوې ته به ووینې چې موږ څنګه جګړه کوو څنګه ځوانان یو بیا موږ او یو قسم له علو او تکبرو اللہ رب العزت فرمائل وقل للذین کفروا وایا کسانو ته چې کافران دي چې هغه یهودي مدینه دي ستغلبون وتحشرون الى جهنم زرد بچه تاسو با مغلوب کړه شي په دنیا کې دنیا به برباد شي او پیل بشي وتحشرون الى جهنم اور جمع کېدې بشي جهنم تا وبئس المهاد ډېر ناکاره لاندستونه او ډېره ناکاره بستره ده او بچاونه ده او فرش دی جهنم او تاسو دې ته نه ګورئ قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا یقیناً ستاسو دپاره یو ډېره لویه نښه ده فی فئتین په هغه دو ډلو کې چې یوه ډله د محمد مصطفی په قیادت کې د الله د دین د غلبې دپاره جنګېدله او یوه ډله هغه د ابو جهل
मलعون په قیادت کې د باطل د رایج کولو او د باطل د باقی ساتلو دپاره او د حق د سرکوبۍ دپاره جنګېدله. التقطا کله چې دا دواړه ډلې ملاو شي او بل څه په میدان کارزار کې التقطا معنا دا ده آمنے سامنے شو فئتن تقاتل فی سبیل اللہ یواغ ڈلوا چا جنگی دلا اور آگی دا جنگ مقصد دا اللہ دا دین لڑوالے چاہنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و اخرى کافرہ اور یوبل ڈلوا کافرہ کہ اگر ابو جہل پا قیادت کی جنگی دلا بلز قرآن وی آگا جنگی دلا شیطان پلا یرونہم مثلیہم رأی العین لدبادی مسلمانانو دے دے کتلک سوچو کوئی لدبادی مسلمانانو هم دے مشرکانو لا مثلیہم دو چند زانونو رأی العین پلی دلو دسترگو کی اس مسلمانان سونو 313 نو کفار ورطا پا نظر کے سون رات لو دا حسابو کئی تاسو 313 اور 313 نو 626 شو ہاں یعنی مسلمانانو تا کفار 626 پا نظر کرات دادا سے اوشو چی کنا میدان گرم شو او اگر طرف تو 1000 جرار فوج دے دی طرف تا 313 کسان دی نو اللہ دا مومنانو تدا کفار پسترگو کے کم خکارک دے دا پارا چھ مومنان بزدل نشی اور لونے چرتا اونو گرزی گی نیو ترجمہ دارا دائم ترجمہ چاکڑے دا یرونہم لیدو مسلمانانو خپلو زانونو لا مثلیہم دو چند کفار 2000 کسان بنا خپل مرگری ورطا پا نظر رات او داگا سی پکی نوری ترجمه امشتا او رأی العین مانا داره چی پرشتیا پلیدلو دسترگو کے ورطا ذکاری دن خیال نا چی دوی خیال کے دارا رجدون کسان دی او دا بلده که قرآن وی دید پارا چی دا پا یو بلبانی ور عدد کاری التبدا سے راشی تاسو کم کئی پسترگو دو کفارو کے او کفار کم کلستاسو ستاسو مقابلہ کے لیقضی اللہ امرن کان مفعولا دید پارا چی کم کار دا اللہ علم کی شوے دے او آکاش واللہ یؤید بنصری اللہ مضبوطی وخپل تعاون بانی من یشاء چاہتا چاہتا اللہ خوخش ان فی ذالک لعبرتا لأولی الابصار یقیناً پدی کی اولو عبرت دے دا پارا دا خاوندانو دا ابصار دا خاوندانو دا پوئی دلتا العبرة العزة وما يعبر به ذو البصيرة
مواضع الخطر فینجو منه. نو خاوندان د پوی دین ځان ساتي دیر پاره چې د هلاکت تکندو نه ځان دی. دلته بره لیکي لما سر وفد نجران على الكفر والتكذيب واتباع المتشابه من آيي الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء التاويل من الحق والخروج عنه توعد تبارك وتعالى جنس الكافرين. طول كفار الله ويرول من نصارى ويهود وعرب وعجم او بھی فرمائل ان الذين كفروا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دا کله چې نسوارو یهودو مشرکانو کم عناد ان دین دانسته حق نه منل او کم انکار او کم کفر کاو نو الله تعالی داغه سبب ذکر دی وجه سوا داغه سبب دا دی چې د دنیا د مشتهات او شیزونو سره دوی لگاو دون ساز شویو د دی وجنا دوی حق طرف تا دراتلو کار نکی د چه حق تدوی را گره. زوین للناس خیست شوی دے خلقو تا دا زوین مجول سی گرا نو مزین سوک معلوم ندے نو دو خبری دی یا چونکہ اللہ متعین دے خالق دے نو دا خود بخود دو کل کل چه فائل دیر معلومی منگے نے ذکر کو نو زوینا خیستکڑی شوی دی یعنی اللہ خیستکڑی دی وردا آزمائش امتحان دا پارس او داما نام دا چه زوینا للناس ابلیس ملعون خیستکڑی دی دے خلقو تا حب الشہواتی مین دا مشتہات و شئینو مشتہات شہوات دا دین مراد مشتہات شئینو او دا من بیان دے اگا مشتہات سری من النساء زنان دی والبنین الزامن والقناطیر المقنطرہ اوغا مالون او دولتونا المقنطرہ چه لاند باندی کڑے شبی دی اوی خودے شبی دی او دغا قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة دا د سرو ندی او د سپینو نهم دی اول خیل المسومت دارنگی دا آغا السنونا چی آغا نخداری مسوم مانا دادا چی دا آغا پر کناٹی باندے چاپ لگے دلے چاپ نجابت ندام خلقو تا دیر خلقی اول انعام او دارنگی ساروی غواگانی میخی گڑی بیزی وخان
اول حرس دارنگی پسلونا دا غنم دی دا جوار دی دا گنی دی دا ورسر باغون دی دا د خلکو په ذهن باندې سواری دی او د دې سره د خلکو انتهایی مینه ده او دین ته چرالی نو د دې سره به بیا تا ته ډېره کمه موقع ملاویږي خلکو نو هغه حافظ عبدالرحمن به ویلي که نه چې موږ سره نشي چلېدی چې کور او کلی غواړي د دې اقامت دین په دې لار کې زموږ سره هغه څوک نشي چلېدلی چې هغه کور او کلی غواړي دې ټولو ته خیر آباد به وایي نو بیا به د اقامت په لار کې ته په استقامت سره تللی شي اللہ فرمائی ذالک متاع الحیات الدنیا دا سامان د ژوند د دنیا دی دا سامان د ژوند د دنیا دی واللہ عنده حسن المآب اللہ په نس باندې په نس د باندې بهترین ځای د واپسۍ دی چې هغه جنت دی یو ځای کې ناستو زما استادو مولانا شمس الرحمن رحمت الله علیه نو یو بل مولوي صاحب راغلی و نو هسې باز شروع شو موږ ورته ویل چې لکه ته عالم سړی ته وځې پلانی خلکو سره څه کې ستا سره خو دا شان ستا شان څه خو دا نه برابري نو هغه ویلې دی سړی مالا دا کارونه کړي دي او دا یې راله کړي دي دا یې راله کړي دي یو نوکري وکته زما زوی له هغه ویل دا نه کومه بیا بله وکته ویل دا هم نه کومه بیا بله ډېرې کیسې وکړې نو ما ورته په جواب کې ویلې چې ذلک متاع الحیات الدنیا ته چې څه وی که نه دا ټول سامان د ژوند د دنیا دی او دا دی دنیا کې پاتې کېږي او بهترین ځای د واپسۍ الله رب العزت سره دی هلته ذلك المذكور من النساء والبنين إلخ متاع الحياة الدنيا يريد يستمتع بها فيها ويموت صاحبها ويتركها چند روزہ پیدا و پریوانے والے او بیا بردیا صاحب وفات شي ارسل وفات شي قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار دا اللہ رب العزت فرمائی چه دغه مشتهات شینو چې خلکو په هغې باندې زړه ایښی دی زړه او د هغې د وجې نه د حق منلو ته نه تیارېږي د دې نه تاسو ته یو بهترین شی نه ښیم ولې نه قل ووایه پیغمبره داسې ووایه
قل او نبئکم بخیر من ذالکم خبر نظر کوم تاسو ته په یو ډیر غوره باندې د دین تاسو ته ویم هغه دا دی چې للذین اتقوا عند ربهم دا کسانو په نسبت باندې چې هغوی تقوا او پرهیزګاري اختیار کړې ده د هغې کسانو دپاره په نزد الله باندې جناتون باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه مختلفې ولې خالدین فیها همیشه به اوسیږي په دې کې وازواج مطهرة او ای به دې دپاره بیبیانې پاکې مخکې پې موږ خبره کړې وه او د ټولو نه لویه ورضوان من الله د ټولو نه لویه خبره دا ده چې الله به ترې راضي وي والله بصیر بالعباد الله علم دی په خپلو بندګانو باندې الذین بندگان دا الله څوک دي الذین یقولون کسان دي چې وایي ربنا اننا آمنا اے زمونږ ربه موږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا ذنوبنا معاف کې موږ ته زمونږ ګناهونه وقنا عذاب النار او ساتې موږ د عذاب د اور دا الصابرین والصادقین دا منصوب دی په نزد خافض سره نو معنا دا ده چې الله فرمایي امدح الصابرین زه صفتونه بیانوم د ثابت قدمو خلکو چې په عباداتو او مشکلاتو باندې صبر کوي د ګناهونو نه صبر کوي او په تکالیفو باندې صبر کوي او والصادقین هغه رښتیني کسان والقانتین او هغه عبادت کوونکي کسان والمنفقین او خرچ کوونکي کسان والمستغفرین بالاسحار او هغه کسان چې د سحر په ټیم کې د الله نه بخشش غواړي نو اسحار د سحر جمع ده سحر دا نه دی دا موږ او تاسو چې کوم مونځ کوو او دا نور نږدې دي سي دا سحر نه دا د سبا د راختونه صبح صادق د راختونه مخکې یو ډېر قیمتي ټیم دی هغې ته سحر دا د وفد نجران سره خبره شروع ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی وای په دې دنیا کې تدا سے سو کو خای تاره پاره په دې گوي کوي چې واقعي ته الله تعالی پیغمبري نو دا ته مونږ ته وښایه نو دا غي جواب ملاو شهد الله انه لا اله الا هو گواہی ورکي الله په دې خبره چې نشته د معبود سوا د الله نه او الملائکه فرشتین په دې گواهی په توحید د الله وأولو العلم وخاوندان د علم په دې خبره باندې گواهی قائما بالقسط په داسې حالت کې ولاړ دی په انصاف باندې لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته معبود سوا د الله نه دې زورور حکمت والا دی ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله
वमन इत्तबअन वकुल लिल्लज़ीन ऊतुल किताब वल उम्मीयीन अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई चे तासु वाय चे ता सर पदे खबर के चे अल्लाह यौ दे नु सोक दर सर गवई वर्कई नु दागे जवाब मिलाउश अल्लाह गवाह दे अल्लाह ताला परिश्ती गवाह दी और खावंदान द इल्म उन पदी मानी गवाह दी चे नश्त महबूद सिवा द अल्लाह ना उमदे जोरवर और हिकमत वाला दे। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम दा पूरा मुनाजरा दा आगे वही चे जमंग दा दीन बदा जमंग दीन यहूद पके अखफला खबर अजौतई मुनाफिक पके अखफला खबर अजौतई। अल्लाह फरमाए इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम यकीनन